حامدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. دا سورة إبراهيم 42 نمبر آيات. قال سفيان بن عيينة فيه تسلية للمظلوم وتهديد للظالم. حضرت سفیان بن عیینہ فرمائی چې د دې آیات کریمه مقصد اغا ظالم ته الله دمکی ورکړی ده او مظلوم ته خدای دې آیات کی تسلی ورکړی ده چې مظلوم از تا سره یم، زما مدد به تا سره وکړي. ولا تحسبن الله دې کې هر هغه بنده ته خطاب ده چې د چا په الله دا ګمان وي چې الله زما دا افعال اعمالنا نعوذ بالله غافل ده بخبر ده الله نه غافل کی. فرمای ولا تحسبن الله گمان مکړه او مخاطب فعلا باندې غافلا داس گمان چې الله غافل ده به خبر ده کنا د څنا عما يعمل الظالمون دغه اعمالنا کم اعمال چې ظالمان کړی کنا الله د ظالمانو د اعمالنا د دې د ظلم نه الله غافل نه د الله خبردار ده. د الله علم داس کل دکنا چې انه علیم بذات الصدور. کستال کی څه خبر راشه څه سوچ راشه او پجبدی تلفظ کړی نه وي خدای ور باندې عالم ته خدای ته پته ده چې ستاره ته کوم سوچونه تصورات نه دي راغلي د نفس برازي دغه باره کې خدای ته پته ده کنه. يعلم السر وأخفى ويعلم ما تحت ثرى. الله بندا پپټو باندې معلم یما پاغړو پټو باندې معلم یما کنا دا اوچز مکه چې وکنوي د دین لاندې چې بیالند خاور را اوز کنا د غلندې خاور لاندې بیا څه دي
بیا د غین لاندې څه دی بیا د غین لاندې څه دی بیا دوم ازمکې فورې دریم ازمکې فورې څلورم ازمکې فورې پنځم ازمکې فورې اووم ازمکې فورې څه دي کنه چاته هم پته نه لګي الله وایي ما ته پته لګي ویعلم ما تحت ثرى د خاک نمناک نه لاندې چې څه دي په هغه باندې هم ظالم یم کنه ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم وهو معكم أينما كنتم کتاسو یو ځای کې الله وای درې کسان ناست دي څلورم در سره زیم که څلورې پنځم در سره زیم که د دې نه کم یې که د دې نه زیات یې چې څومره یې الله وای زه تاسو سره یم وهو معکم اینما کنتم چې کوم ځای کې تاسو یې کنه زه تاسو سره یم د علم په اعتبار در باندې عالم یم کنه او د قدرت په اعتبار چار ځای بنده تناسب پتا می قدرت رسی کنه رانی ولید شم کنه ولا تحسبن الله غافلا گمان مکړه او گمان کون کے فالا باندے دا دے خبری چالا غافل دا عما یعمل الظالمون دا اعمالو چ ظالمان سکڑ کنا دا ظالم دا اعمالو نا خدای غافل ندا چ غافل ندا نو مقصد سشو نتیجه سرا وطلا نتیجه درا وطل چی فینتقم اللہ من الظالم الى المظلوم نتیجه درا وطا چی ظالم بخدای را انیس دنیا کی هم آخرت کی هم ظالم نا بخدای بدل والد مظلوم لفار ہاں دنیا کی خدای ظالم ته مهلت ورکړي بیا را اونیس ګورا فرعون ته خدای 400 سال مهلت ورک 400 سال ژوند کې د فرعون په سر باندې درد نه راغلی زکام یې نه ولیدلی بخار یا نولی تلی او پڑک خلبی دا دعوی کرا چه انا ربکم الاعلا و مصر والو زستاسو اغلو ربی مکنا دا موسیٰ چه رب وائی چه رب السماوات والارض دا دی دروغ وائی 400 سال خدای مهلت ورکو کنا بیا 400 سال پس چه خدای را اونی وی او ابو کی خدای ڈوب کو کنا فلما ادرکه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل آمنت برب موسى وهارون جلالي آمنت برب موسى وهارون آمنت برب موسى وهارون جبريل خير أولي د سمندر د تهنه یا خطر او استلا د دخلک ورکړه چې د خدای رحم پیران شکنه
الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين ویل او فرعون اوس دی ایمان راو کنا چې غرقېدل دی اولیدل هلاکت دی اولیدی کنا داستا ایمان اوس قابل قبول ندا ایمان اغا قابل قبول دا چې یؤمنون بالغیب دنیا کم خدای ظالم را نسی کنا خو مهلت ورکی کنا آخرت کی خبرانش انما یؤخرهم بیشک اللہ مهلت ورکی دی ظالمانو تکنا لیومنا دا اغورج لفارکنا اغورج کی بے خدای رانسکنا چی دا قیامت رزم رادکنا اس اغورج کی با دا ظالمانو پوزیشن بچنگئی دا خلق پوزیشن بچنگئی تشخص فیه الابصار تشخص دی توائی چی داستر کی بلکل کلاو پاتش کل کے کل رہ جائیں گے داستر کی با کلاو پاتشی دا دیر حیبت پا وجہ داسی با کلاوی دا بانوگان دا با خوزی نا داسی با دا دا قیامت پورد دا ولی دا دا دیر حیبت پا وجہ دا رو پا وجہ داسی رو بئی چی سورہ حج کا اللہ فرمائے چی یا ایوہ الناس اتقوا ربکم ان زلزلة الساعة شیء عظیم یوم تذهل كل مرزعة عما أرزعت وتزع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد یا ایوہ الناس اتقو ربکم او دا طول دنیا انسانانو فریانو دخبل ربنا اویریغی کنا ان زلزلة الساعة شیء عظیم بے شک دا قیامت زلزل چدا اگر ڈھیر لوی شیدہ ڈھیر دا حیبت والا شیدہ دا رعب والا شیدہ کنا آغا زلزل چکل راشی یوم ترونها تذهل كل مرزعة عما أرزعت آغا وقت کی کدا پی ورکول والا خزوی اچی چال پی ورکی ماشم لرکنا آغا بتی نهیر شی دمور نچرتا هم خپل اولاد نهیری کنا دا پیو اولاد چرتا هم تین نهیری گنی غرزی لیکن داسی سخت حیبت بئی یوم ترونها تذهلو كل مرزعة عما أرزعت دا پیور کول والا خزبا اغخبل مولود چی چالا پیور کوي اغبت نهیر شي وتزع كل ذات حمل حملها
کدغه وقت کې کمی زنانه حاملې وي د حاملې نه به هغه حمل د هیبت په وجه باندې وغورځېږي ساقط بشي ضایع بشي د ډېروب د هیبت په وجه باندې جناب رسول الله تعالی فرمایي چې محبوب وتر الناس سکارا تب ګوره دا خلکو لره تب دا ګمان کوي چې دا خود نشي حالت کې دي دغه بکړی کنا سترګې به بټی راوتلې وي وتر الناس سکارا تب ګوره خلکو لره چې دا خود نشي حالت کې دي وما هم بسکارا نشه به نه کړیا نشه اور شه به نه اسکلای نه به خړلای وي نه به چرس کلی وي نه به شراب سکلی وي نه به بل نشه اور شه استعمال کړای وي ها نو بیا دا کیفیت به ولدا سیو کنا چې سترګې به راوتلی بټی کنا دغه بکړی کنا دا کیفیت دا پوزیشن به ولدا سیو کنا دا پدې وجه باندې چې ولکن عذاب الله شدید دا الله عذاب ډېر سخت کنه دا د هیبت په وجه باندې ولا تحسبن الله غافلا او مخاطب ګمان مکړه چرتم دا ګمان مکړه فعلا باندې چالا غافل دکنا لا غافل ند علا خبردار دکنا عما يعمل الظالمون دغه اعمالونه چې ظالمان څکړي خدای ور باندې علم د خدای بیراونی سکنا داس بیراونی سی چې ان بطش ربک لشدید محبوب استاد رب نرانی ول ډیر سخت کنا خدای سمولت ورګي دنیا کې تو مشو مغرور بر حلم خدا منارم فرمائی چې تو مشو مغرور بر حلم خدا دیر گیرد سخت گیرد مرتورا او بنده د خدای په ډیل باندې دوکه کېږه ما غرک بربک الکریم د خدای عادت دا د چې ظالم لره مجرم لره مهلت ورکوي بیا خدای ډار اکراه نشي کنه انما يؤخرهما بشك الله مهلت ورکوي ظالمانو لره ليوم تشخص فيه الابصار تر هغه ورځ پورې چې هغه ورځ کې به د ظالمانو سترګې به راوځي کنه بټې به راوځي کنه د هیبت په وجه باندې به داسې کلاو پاتې وي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين